الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو مخکې زه د ټینکوي او د مالکۍ مېلمنو ته پلیرانو ته د خپل کلي طرف نه د منتظمینو د طرف نه په خیرالۍ وایم خو نن زه ستاسو ډېر زیات نبي د خلکو مشهور او ممنون یم چې د فوټبال دا ایونټ چې کوم دی دا یو داسې سړي سره تړلی دی چې د هغه نوم ملک احمد خان دی د یوسفزو ستر مشر د یوسفزو لوی مشر چې نن هم تاسو په دې ځمکه ولاړ یئ دا کور او دا پښتونخوا د هغه جوړه کړې وه ملک احمد خان هغه سړی و او دا یو ډېر لوی سیاسي سړی و یو ډېر لوی مدبر و یو ډېر لوی هوښیار جرګمار و چې کله په افغانستان کې د علي بیګ حکومت د تره سلیمان شاه جوړ کړ نو د هغې نه پس علي بیګ دې یره کې پرېوته چې یوسفزي ډېر زور کې دي ډېر طاقت کې دي دا زما د حکومت لپاره خطره به نو هغه ډوډۍ وکړه ټولو یوسفزو سردارانو له سلیمان شاه د علي بیګ لوی کړی او ډوډۍ وله وکړه او 800 کسان ستاسو د یوسفزو مشران دښتې علي بیګ مړه کړل او په هغه وخت کې سلیمان شاه ته دا یو خبره وکړه چې بایي ته زما پلار یې زه دې لوی کړی یم تا پرېږدم که ستاسو اخري وصیت یې ماته وکړه نو هغه په دې 800 کسانو کې ملک احمد خان فدا وکړو چې دې پرېږده او نور ټول ونډه سره زما او هغه وخت د عمر لا 12 کاله او لا 15 کاله په 1770 کې دې پیدا شو او په 1470 کې او په 1485 کې دې دا واقعه وشوه د 800 سرداران ستاسو ووژل شو او ملک احمد خان دغه شان خپلې کړې خپل خلک یوسفزي راروان کړل او پېښور ته راغلل او د لذاتو نه یې ځمکه وغوښتل د واوا او باجوړ دغه شلغرې ولې ورکړل اول ته د خپل مشر تاسو وګورئ د 15 کالو په عمر کې هغه سړي جدوجہد چالو کړ او هغه تاسو له په 1520 کې دا پښتونخوا جوړه کړه دا علاقې دله جوړه کړه ستاسو حکومت قایم او دې مصلحت پسند مو کله چې بابر هغه وخت د امریکې د مغولو طاقت داسې لکه نن چې امریکا ده او د ده جاج اګوستو راغی د ملک شاه منصور لور وه او د ده رویره وه هغه غوسه کړه او د دې د رشتې لپاره خلک راولېږه نو دا رشته هم هغه سیاسي طور کړې وه هغه دومره لوی چس سوچ چې کله مبارکي ولې ورکړه او واده شوه او بابر وله راغی د شپې نو هغه ورته نېغه ولاړه وه ته ورته وي بابر ورته وي کښېنه مبارکي وی کېناستې نه شي ډولۍ ورته داسې کړه چې د یوسفزو خیر غواړم چې هغه سره به نورې جګړې نه کوئ نو دا یو سیاسي فیصله کړې وه دغه وجه وه چې په 1520 کې مغولو تاسو سره شعر ونه کړو دا پښتونخوا هغه جوړه کړه هغه په سوچ او په فکر او په جرګو جوړه او بیا د هغې نه پس دلته په سوات کې د سلطان اویس حکومت دا ملکان دې کې یوسفزي و او دا ملک احمد خان وي چې بایي تاسو لاړ شئ او په سوات کې دا پراپیګنډه کوئ چې ملک احمد خان په سلطان اویس باندې حمله کوي نو هغه ولګېد د ملکان نه ټول پوځونه بوتل او سوات باندې خلافت یې جمع کړل او دلته رضا یوسفزو ګیره کړه او هغې نه پس سلطان اویس صاحب رشته وکړه خپله پورې وله ورکړه چې زه په امان شم یوسفزي جنګ جګړو نه بچ شي دا هم د هغه د حکمت عملۍ او سیاسي هغه وه بیا هغه ووژله او هغې نه پس په سلطان اویس هغه حمله وکړه او هغې هم ختم کړه سوات یې موقف دی ملک احمد خان سوات څخه نږدې او بیا د هغې نه پس ګاجو خان هغه په خپل ژوند باندې د سردارۍ جوړولو لپاره منتخب کړو
او کاجو خان ورته وی چې نه ته ژوندی نو ستا په لا کې سرداري شو کولی ګوره دوره یو بصیرت هغه لره دوره سوچ هغه لره او د هغه د مرګ نه پس دا په دنیا کې نه شي چې په جرګه باندې د کاجو خان انتخاب وشو سردار مقرر شو او تر علمه پورې دا پوره کې پورې دا چې خلک وایي چې دا علم پورې زموږ پښتانه دا غوي شي پوه نه شوي فلکه پولیس خاص کړو جیلونه یې جوړ کړل او په لومړني ځل باندې د مکتب په جومات کې هغه دا دغه مطلب لري تاسو لیکه پړم بیا هغې نه پس باکو خان کالو خان ډېره راپسې خبره چې تېر شوي حکومت ستاسو مشر کالو خان باندې په نصاب کې هغه ډاکو پرېښ کړل دا ډېره د شرم خبره وه نو زما وروڼو دا نن زه په دې وایم ډېر خوشحاله یم چې دلته هلکان راغلي چې نن د خپل مشر د ملک احمد خان د کارنامو نه خبر شي دا ستاسو ټولو مشر دی ستاسو نیکه دی دا پښتونخوا یې د لایقې ده دا اوس موجوده پښتونخوا دا د هغه رحمت د هغه په برکت باندې شوې ده نو بعد تاسو ته لږ تاریخ مې درته ووایي زه ستاسو دا فوټبال والا دا یو ډېر ښه کھیل کود دی د لاس په پاس لاس سړي کوئ او لبې کوئ چې صحت هم روغ وي نو هر قسم کارنامه به وکړئ هر قسم جدوجہد به وکړئ والسلام ستاسو ډېره زیاته مننه